ډپارټمنټ اف فارمیسي سټوډنټ یم. ډاکټر اف فارمیسي ما چې کوم دنو په فرست پروب کې کړې وه، خو کله نه چې د مشال خان واقعه راله په 13 اپریل 2017 باندې، نو د هغې نه بعد مونږ چې کوم دی نو زما کور سکول ته نه تللی او زه یونیورسټي او د خپل تعلیم نه محرومه یم. د هغې مین ریزن دا دی چې په دې ملک کې کوم نیریټیو کومه بیانیه جوړه شوې ده د 40-45 سال نه، نو هغه دقه د انتها پسندی ده او چې کوم مایند سیټ اپ دی نو هغه ایکسټریمیست دی او د خلکو سوچ چې کوم دی نو هغه لا په هغه لیول نه دی چې کوم ځای کې د مشال خان سوچ و. یعنې مونږ د انسانیت دپاره جنګ کوو، د انسانیت دپاره مشال خان هم خپل مشن کړی او د هغه د کرپشن خلاف یو انټرویو ورکړه، د هغې په ریزلټ کې هغه دن دهاړې پر روز رڼا چې کوم دی هغه د یونیورسټۍ په هجوم کې قتل کړی شو او ډېر په بېرحمۍ سره. دقه شانتې مونږ ووایو چې انسان په زندګۍ کې د علم ډېر اهمیت دی، خو د علم نه سیوا چې کوم دی د انسان د زندګۍ اهمیت دی. که انسان زندګي نه نو هغه به تعلیم څنګه حاصلوي، هغه به علم څنګه حاصلوي. تاسو ته د خپل ژوند خطر دی ځکه تعلیم نه ځئ. بالکل مونږ ته د خپل ژوند خطره ده، مونږ د علم نه محرومه یو او د دې په سلسله کې مونږ عمران خان صاحب چې کله دلته راغلی و هغه مونږ سره وعدې هم کړې وې، د هغه مونږ شکرګزار هم یو، خو د هغې نه بعد چې کوم دی هغه ته مونږ یو اپیل کړی و چې مونږ اسلام آباد ټرانسفر وشي او هلته کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن سلسله سټارټ شي، ځکه چې تعلیم د هر انسان بنیادي حق دی او تعلیم سره چې کوم زموږ شوق دی. چونکې زه د مردان بورډ ټاپر یم، زما خور هم ښې ښکلې نمبر یې اخیستی دي د 9 په ایګزام کې، خو بیا موږ د دې حق نه محرومه یو. نو دقه وجه ده چې په هغې وعدو باندې تر اوسه پورې لاس عمل نه دی کړی شوی. ډېر خلک تاسو ته راغلي دي، تنظیمونو والا، د صوبې په سطح تنظیمونو والا، ادارو والا، نو چا در سره د دې تعلیم په اړه باندې خبره نه راکړې؟ داسې خو که مونږ وګورو نو ډېر خلک راغلي دي، خو هغوی صرف د غمرازۍ لپاره راغلي دي. د ایجوکیشن حوالې سره مونږ سره چا خبره نه ده کړې، او که خبره هم کړي نو هغوی چې کوم دی په هغې باندې پریکټیکلي څه کار نه دی کړی. تاسو خو ثوابه یونیورسټۍ کې سبق وایي جی، نو د هغې نه اوس تاسو داسې نه شئ کولی چېرته اسلام آباد کې په یونیورسټۍ کې اډمیشن واخلئ او هاسټل مسټل کې پاتې شئ ولته کې خپل سبقونه جاري وساتئ؟ نو هاسټل مسله خو دقه ده چې مشال خان هم هاسټل کې و، خو هغه سره چې کومه مسله راله نه، خو هم په دې یونیورسټۍ کې نو زه وایم چې دغه شان د ټولو یونیورسټیو یو حالت دی چې مونږ سره خپل پیرنټس نی، مونږ سره مور پلار نی، نو مونږ به هلته کې څنګه وخت تېرو؟ مونږ خو به خامخا د مور پلار چې را سره سره یې نو مایي څه د هغوی څه پروټیکشن وي نو مونږ به د هغه وخت تېر کړو یا څه نور څه سیکیورټي. خو مونږ خپله خو چې کوم دی نو دومره طاقت هم نشته چې مونږ اسلام آباد کې سبق وویلی شو، او د هغې نه علاوه نور چې کوم دی د هغې باره کې نه چې یونیورسټي یا نور چا چې کوم دی نو څه ایکشن نه دی دغه کړی، نه یې څه ویلي دي چې تاسو له مونږ د یونیورسټي کې ایډمیشن درکوو. نو دا چې کوم دی دا یو مسله ده، یو مین دغه پوینټ دی چې تھریټس هم کیدای شي دې ملک کې بظاهره چا د تھریټس نی، خو چې کوم واقعات کیږي چې کوم د انسانیت قتل عام جاري دی نو هغې لپاره چې کوم دی دا بیانیه چې کومه جوړه شوې ده دې کې دقه انسانان دې جنګونو کې دې اور کې سوځي. نو تاسو څه غواړئ؟ لکه تاسو وایئ چې یاره په یونیورسټۍ کې خو دغه چې کوم تھریټ دی دا خو دا یاره طرحه چې کومه ده دا خو موجوده ده په ټول پاکستان کې، نو تاسو به خپل تعلیم څنګه جاري ساتئ؟ تاسو څه وایئ چې څه وشي، مطلب کوم ځای کې تعلیم وکړئ او څنګه وکړئ؟ دغه کوم راته لږ ووایئ. مونږ دقه غواړو چې په دې ملک کې کوم د تعلیم ریسپانسبل خلک دي لکه وزیر تعلیم شو یا د دې تعلیم لپاره ارګنایزیشنز هم شته ډفرنټ، د د جنکو د تعلیم دپاره چې کوم دی نو هلې ځلې هم کوي، نو هغوی له پکار دي چې راشي او مونږ سره په دې باندې ډسکشن وکړي، مونږ سره په دې باندې بحث وکړي چې لکه ستاسو د تعلیم باره کې به یا دا به څنګه کنټینیو کېږي یا د دې څه طریقه ده چې مونږ دا وکړو، یا مونږ له دې راشي چې مونږ یې پوه کړو چې مونږ سره داسې زمونږ تعلیم پکار دی یا مونږ ته څه مسلې دي. نه مسلې مطلب که چېرې داسې یو ځای وي چې هلته کې صرف د جینکو یونیورسټي وي نو هغه ځای خو به بنسبت دغه پورم نه لګا کوم ځای کې مخلوط نظام تعلیمي ضروري نه ده هغه په کوی ایجوکیشن باندې نه ډیپینډ کوي. ایکسټریمیزم چې کوم دی هغه هر ځای کېدی شي، په جنکو کې هم کېدی شي، په هلکانو کې هم. مونږ خو د خپل چې کوم دی معیاري ایجوکیشن خبره کوو، خو چې سکیورټي سره ضروري نه چې د مخلوط تعلیم یا د بل تعلیم یا د تش د یوازې جنکو ومن یونیورسټي چې کوم یا خو زمونږ په ثوابۍ کې هم شته ومن یونیورسټي، هغه خو هغه عمره سکیور نه دي که نه، د هغې نظام خو چې کوم دی هغه عمره بهتر نه دی، هغې کې تعلیم چې کوم دی بهتر نه دی که نه. تاسو خو پوزیشن هم په بورډ کې اخیستی دی، دا خو هم حق لرئ چې په وظیفه باندې یو ځای کې تعلیم وکړئ؟ بالکل دقه مونږ وو چې مونږ زما د ریکارډ چیک کړی شي، د پلی ګروپ نه والې تر یونیورسټي پورې زما د میرټ لیسټ چیک کړی شي، په هغې کې ما چې کوم دی ټاپ پوزیشن اخیستی دی، زما یونیورسټي سره زما د ټیسټ ریکارډ موجود دي، زما سرټیفیکیټس موجود دي، زما چې کوم دی په مردان بورډ کې 970+ مارکس دي. ته راته خپل نوم ووایه، سویم کې د سبق وې څنګه خپل تعلیم نیمګړی پاتې شو؟ جی
زما نوم صبا اقبال دی او زه چې دی نو 9 کلاس د بورډ ایگزام مې ورکړی دی او دغه چې دی نو د مشال خان یعنې د 13 اپریل 2017 د واقعې نه بعد چې دی نو زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو ځکه چې موږ ته ډېرې مسایل دي او څوک چې دی نو په دې مسایلو باندې چې دی نو غور نه کوي زموږ په مسلو هېڅوک غور نه کوي هېڅوک موږ له چې دی نو زموږ مدد نه کوي او دغه چې دی نو دا پکار خو دا دی چې کوم هیومن رایټس والا دي یا چې څوک لکه د دې کوم مشران دي یا لکه وزیر تعلیم شي چې څنګه زما خور وي نو د هغوی له دا پکار دی چې موږ ته دا تعلیم پرووایډ کړي. تا په کوم سکول کې سبق وي څومره لرې بتلي؟ جی زموږ نه چې دی نو لکه بل کلی دی مرغوز کې چې دی نو پاینیرز انګلیش ګرامر سکول دی زموږ خو زموږ په خپل کلي کې نه د بل کلي کې دی. نو که ته د دې خپل کور نه دغه مرغوز کلي ته ځې دا مرغوز کلی خو نږدې دی نو ته څه خطر محسوسوې څه لکه داسې چې ته د هغې په وجه باندې تعلیم ته نه ځې؟ که موږ وګورو چې د مردان عبدالولي خان یونیورسټۍ کې دین دهاړې د نور په رڼا او د کیمرو په سترګو کې چې دی نو دا واقعه وشوه یو هجوم کې هات و چې دی نو هغه دومره بېدردۍ سره قتل شو او زموږ ورور سره دا واقعه وکړه نو داسې لکه موږ اوس دا سوچ کوو چې که موږ سره داسې چلو که نو بیا به سي څه ګارنټي ده زموږ د جان په دې ملک کې زموږ د حفاظت لکه څه ګارنټي ده دې خلکو سره؟ ستاسو مور او پلار به هم یېرېدلي وي ستاسو مور به نه غواړي چې تاسو له کور نه بهر وځئ داسې ورته مور ویلي دي؟ لکه که موږ وګورو نو مشال کوم چې دی نو موږ یو امانت په توګه موږ یونیورسټۍ ته لیږلی و که نه خو هغه امانت کې خیانت وشو او هغه چې دی نو موږ له په داسې دغه کې راولېږه په داسې حال کې چې زه وایم چې دا د شرم مقام دی د شرم مقام دی چې دغه د ګورنمنټ له ډګرۍ په ځای موږ له چې دی دغه لاش راځي او هغه بیا په داسې حالت کې راځي نو خو لکه که زموږ مور پلار ته خو ډېرې مسایل دي زما پلار ته وګورئ هغه یو لکه یوازې سړی دی هغه څه څوک هغه قانوني خبرې چې دی نو سمبال کړي که زموږ د تعلیم خبرې وکړي دا خو پکار دی چې د ریاست له دا پکار دی چې موږ سره څه امداد وکړي که نه څه مدد وکړي موږ له. مور خو به دې هم یېرېدلي وي هغه به دې ته نه وي تیاره چې تاسو له کور نه بهر وځئ. او جی بالکل صحیح خبره. ته څه غواړې چې څنګه تعلیم ماحول یو ته ورته لړه شي؟ لکه یو ډېر لکه ښه چې سکیور ځای او تعلیم ماحول پرېږدی لکه اول سر نه پرې څوک خبره نه کوي نو چې بیا هم لکه موږ له خو د سر لکه څه چل خو دې وکړي که نه موږ له چې یو سکیور ځای چې هغې کې لکه موږ ښه تعلیم موږ ته چې دی نو پرووایډ شي موږ خپل سبق چې دی نو دوباره جاري کړو. ستاسو څه اراده وه چې کله د نهم کې سبق وي هغه وخت کې تاسې وایي چې څونه تعلیم به کوم تر کومې به ځم؟ نو تعلیم خو چې دی نو انسان تعلیم خو نه ختمېږي علم خو نه ختمېږي علم خو چې دی نو همیشه د پوره زندګۍ پورې خو اول خبره خو دا ده چې زموږ زندګي پاتې شو نو موږ به تعلیم وکړو که نه زموږ لکه د جان څه ګارنټي دی؟